د سیرت نه دا ده چې ما ورته ژوند زندگی د هغه پیغمبر د سنتو طریقې مطابق جوړ د هغه پیغمبر چې هغه رحمت للعالمین دی بیا د وړوکوالي د هغه انوارات تاسو ته وایي کوم برکتونه مې درته ووایي هغه پیغمبر زما او ستا په باره کې څه وایي هغه پیغمبر زما او ستا دپاره څه خوښ دی څه غواړي ژوند ته وګورو په خپل ژوند باندې سوچ وکړو دا موږ کوم طرف ته روان یو د حالاتو ته وګورو دا څه په موږ باندې روان دي نن موږ او تاسو وګورو د بنیر او د سواد دې حالاتو ته وګورو سیلابونو ته وګورو زلزلو ته وګورو باوجود د دې دومره خبرو چې په دې خپل سترګې وینو بیا هم زموږ زړونه انتهایي سخت زموږ زړونه نه نرمېږي زموږ په زړونو کې رحم نه راځي زموږ واقعات په خپل سترګو باندې وینو موږ هغه په خپله خبره باندې په خپل ضد باندې چې زموږ ته شیطان کومه لاره ښایي موږ په دې کلک یو بس اړو وایو نه ده دا مو کلکه اراده کړې چې بس زه به چې دی نه ژوندی یم ما کې طاقت دی ما کې زور دی ما سره پیسې دي ما سره دا دي حالان کې د الله د عذاب او د الله د فیصلو نه موږ تاسو نه یو خبر هر بنده هر مسلمان په د زړه کې لږ تصور وکړي چې ګورئ د الله فیصلې د الله عذاب کو را باندې راغې ناڅاپه د بچ کور به پکې بیا نه وي ګورئ پرون موږ سوات ته تلو طارق بھائی را سره هغه حالات او هغه نظارې او هغه کورونه چې انسان وګوري نو دې ملګرو هلته کې ژړل وي دا څه دي د یو کور نه هغه یو ماشوم پاتې دی مفتي فضل غفور صاحب وایي ما له صرف په بشونه کې یو ماشوم ماته وي ما ته مور راکړه زه مور د چېرته نه ورکړم ما او تعالی دا یو سبق راکوي د دې خبرې او چې الله یې بچ کوي که نه چې الله یې بچ کوي کوم څوک یو کور ته موږ لاړو کچه کور و دیوالونه ترې وړو او هغه پخوانی آباد و په ستنو چې ولاړو هغې خلکو وي اندرفایي ولاړه وایي موږ په دې باندې چت کم ځای و کوټې ته وختېدو الله تعالی هغې کې هغې بچ کړل ګوره خبره مې دا کوله چې ګوره د مړ کېدو دپاره د هلاک کېدو دپاره سیلاب شرط نه ده چې سیلاب به راځي نو موږ به مرو زلزله شرط نه ده د الله سره ډېر عذابونه دي لکه نمرود یې دومره ونده کې ماشه وي ګوړو نو په هغې کوم ځای ته ورسوه نو موږ گزارش دا دی چې د خپل ژوند ټیک د خپله قبله درسته کړو خپل نیتونه صفا کړو خپل اعمال ټیک کړو د زړه نه بغض او حسد وباسو د یو بل خیرخوا جوړ شو خلکو ته نفع ورسو خلکو ته نقصان نه رسو دا زما ستا د ژوند مقصد دی دا د رسول الله د سیرت مقصد دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ته دغه تعلیم ورکړی دی چې تاسو به خلکو ته نفع رسوئ تاسو به خلکو ته نقصان نه رسوئ